رپورټونه شوي. یو چې کوم دی نو حبیب الله ولد اعتبار ګل ساکن تنګي، یو نواب علي ولد عباس خان ساکن ترغه یوسف بابا. دوی رپورټونه کړي چې دوی نه موټر سایکل چې کوم دی نو چا بوتلی دي او سړی معلوم نه دی چې چا بوتلی دي. د دوی په دې رپورټونو باندې مونږه مقدمې درج رجسټر کې او په دغه مقدمو باندې په دغه کیسونو باندې زمونږه آر پی او صاحب او ډي پی او صاحب چارسدہ او دوی چې کوم دی نو سخت ایکشن واخیسته او د دې موټر سایکلو د برآمد کېدو او د ملزمانو د ګرفتارۍ ټاسک چې کوم دی نو د اس پی انویسټیګیشن په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړ چې دغه ټیم د شپه ورځې محنت ثمرات ده چې دوی کې ملزمان 3 کسه طاهر ولد مدد خان ساکنه برازی تنگی، موسی خان ولد محمد علم ساکن گلباغ تنگی او سلیمان ولد امین الله ساکن برازی تنگی. دا 3 ملزمان ونیولې شول او د دوی د قبضې نه چې کوم دی دوی په نشاندهۍ باندې 11 موټر سایکلې برآمد شوې چې 15 پکې چې کوم دی نو هونډا 125 دي او شپږ پکې چې کوم دی نو مختلف قسم 70 سی سی موټر سایکلې برآمد شوې دوی په نشاندهۍ باندې. دې سره سره د دوی نه دوران تفتیش چې کوم دی نو د هغه سړي د نوم پته هم ولګېده چا به چې کوم دی نو د غلا موټر سایکلو نه د نمبر چې کوم دی هغه ګرینډر کولی انجن او چیسس نمبر به ول چینج کول او په دې باندې بیا چې کوم دی نو خپل نمبر یې والی. هغه ملزم چې کوم دی نو سره د ګرینډر استاسو د وړاندې دی او هغه نمبر چې کوم به په لګولي هغه استاسو د وړاندې دی هغه سره هغه ملزم هم گرفتار شو. دوی نه چې کوم دی نو باقاعده تفتیش وشو او ان شاء الله مزید دوی د مونږه کسټډي ریشت د دوی نه مزید انکشافات کیږي چې دا موټر سایکل دوی د کم ځای نه راپورټ کړي دي او دلته چې کوم نو 50 باندې به خرڅول نو هغه کسانو هم ته انکشافات ان شاء الله کیږي. دا ګروپ چې کوم دی نو دا 3 سلو کس چې کوم نیولې دي نو دا خو تقریبا هم د دې ځای اوسیدونکي دي خو دا موټر سایکل چې کوم نو مختلف علاقونه به دوی را سرکه کولی او بیا دې ځای کې مختلف ایریاګانو کې دي چې کوم نو دا خرڅ کړي دي او خپل روزګار شروع کړو. ان شاء الله مزید انکشافات متوقع دي چې دوی نور څه کې څنګه راځي نو وختن په وختن به موږ بیا تاسو ته وړاندې کوو. بالکل لکه څنګه چې د غلا مال اخیستل د غلا کول جرم دی دک شان دي چې کوم نو دا ځان ته یو جرم دی چې ته یو ګاډي چیسس نمبر انجن نمبر ګرینډر کې او بیا غي باندې چې کوم نوې نمبر یې چړاوي نو دا چې کوم نو دوی سره په جرم کې مکمل طور شریک دي او ان شاء الله د خلاف چې کوم